السلام علیکم ناظرین، زه ستاسو ملګری فضل ندی. ملګرو دی وخت کې په هر ځای کې، په بازار کې، که په کور کې وي، که په دکان کې وي، که په حجره کې وي، هر ځای کې نن سبا یو باس شروع دی د تیرو یو څو هفتو نه، او خاص ته چې دا حکومت راغلی د هغې نه یو اهم د ډسکس شروع دی، هغه دی تیل. ملګرو که مونږ د پټرولیم په شکل کې تیل یادو، یعنی هغه د تیل د ډیزل په شکل کې یادو، او که مونږ د خوراک په شکل کې یادو، د خوراک چې کوم کوکن آیل دی هغه کې یادو. نورونو دې وخت کې په معاشره کې ډېر ګران دي، او خاص تر زمونږ په مارکیټ کې، خاص تر زمونږ په وطن کې نن سبا دا تیل چې کوم دواړه تیل، که د خوراک تیل او که د ګاډو تیل، هغه نن سبا ډېر زیات ګران شوي دي، او د عام د ولس دغه نه چې کوم دی هغه ډېر بهر شوي دي. ملګرو دې وخت کې مونږ چې کوم دی زمونږ وطن چې کوم دی نو هغه د کوکن آیل په یو قلت غوندې را روان دی، او ډېر یو ګران دغه پکې را روان دی. ځکه د هغې مین وجه چې کوم ده، د هغې مین وجه دا بین الاقوامي منډۍ کې چې کوم دی د کوکن آیل چې کوم دی یو ډېر شارټیج را روان، شارټیج بلکې دی پام آیل چې کوته مونږ وایو چې د هغې غټ ملکونه چې کوم دي هغه ملیشیا او انډونیشیا دي، هلته خو هم هغې دغه د برآمد باندې د دې باندې پابندي لګولې ده. نو په هغه وجه باندې په نن سبا زموږ په وطن کې چې کوم دی نو د کوکن آیل او د تیلو چې کوم دی نو ډېر قلت دی او ډېر ګران شوي دي. یعنې فی کیلو چې کوم دی نو هغه حکومت په سبسټډي کو هم ورکوي، هم د 500 روپۍ فی کیلو دی. ملګرو دا پام آیل چې کوم دی نو هغه د یو څو ملکونو کې پیدا کېږي، بدقسمتۍ سره زموږ په وطن کې هغه شی نه وي. خو زه یو خبره کوم ملګرو، مونږ دې وخت کې ولاړ یو په یو داسې دغه کې پټي مخې ته ولاړ یو، یعنې مونږ د نوخار په سیمه کې د شابړې په علاقه ده کلی دی، هلته مونږ ولاړ یو چې حکومت د دې د تیلو د قلت دپاره، یا د دې وطن د خودمختارۍ د دې کې خودمختاره شي، دې خودکفیل شي، نو هغې دپاره حکومت یو داسې یو دغه پلان جوړ کړی چې وزیر اعظم ایمرجنسي زر ایمرجنسي پروګرام یو جوړ کړی دی، چې په هغې کې چې کوم دی نو هغې زمیندارانو ته د سنفلاور چې کوم دی دغه هغې د دې دغه ورکوي، دغه ورکوي اګاهي او مهم شروع کړی دی، او هغې باقاعده سبسټډي ورکوي زمیندارانو ته. مونږ هم دې وخت کې ولاړ یو، دا په تاسو ته ګورئ کیمرامین زموږ حیات محمد ته ښایي، دا پټی دی د سنفلاور ډېر ښایسته په شکل کې تاسو ګورئ، ډېر ښایسته ګل کوي، لکه مخکې مونږ مونږ کتل په اردو کې مونږ دا ګلونه به خلکو کرل، هلکه دا نور پرست ګل دی. نور پرست ګل معنی چې د نور طرف ته چې کوم دغه د پرست د نوره طرف ته کېږي. خو ملګرو دا ګل چې کوم دی دا ډېر زبردست دغه دی، لکه دومره ښایسته د دې فایدې دي، د دې فایدې هم د مالي طور باندې، هم د نور دغه باندې. ملګرو دا کوکن آیل چې دا کوکن آیل کې دغه کېږي، سنفلاور چې مونږ ته وایو، دا سنفلاور د دې دانې چې کوم دی دې دانو نه باقاعده د یو ښه قسمه تیل وځي، ښه قسمه تیل، اعلی قسمه تیل هغه چې مونږ په مارکیټ کې هغه مونږ چې اخلو ډېر ګران اخلو. بل د دې نه چې کوم اکل وځي، فضوله چې ورته مونږ وایو کل، هغه ډېر زموږ ځناور لپاره ډېر پکارېږي. دې وخت کې موږ سره موجود دی د دې محکمه زراعت ایریا انچارج محمد زهیر صاحب، هغه سره مونږ دا خبرې کوو چې یاره د دې څه فایدې دي، او د حکومت دلته چې کوم زمیندارانو د دې باندې څه سبسډي ورکوي. جی زهیر تاسو موږ دا ووایئ چې دا تاسو ورکوي زمیندارانو ته، تاسو دې په هکله تاسو څه وایي، او دا مقصد تاسو څه دی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا هم زمیندارانو ته دې لپاره ورکړي چې تیلو پیداوار ملک سیوا شي، او خپل بچه ته مو شي ورسره تیلو جی او جی او دې کې دا لکه تاسو دا څنګه ملې څنګه دا جیرب دا ایکړ په حساب سره تاسو دا څنګه ورکړي دی، ولا څه تاسو زمیندارانو څه دغه ورکړي مراد دې کې تاسو څه ورکړي؟ فی ایکړ 6500 روپۍ قیمت دی، او سرکار طرف نه دی باندې سبسډي د 5000 روپۍ سبسډي، زمیندار ته 1500 روپۍ کې ملایي. جی بالکل دا تاسو د خبرې اورېدې چې دی وایي چې موږ فی ایکړ په حساب سره چې کوم دی تخم باندې چې کوم دی نو موږ ورکول، دا تخم چې کوم دی بازار کې 6500 د تخم ملاوېدو، خو موږ زمیندارو ته د 1500 ورکولو، یعنې 5000 چې کوم دی نو مونږ ولا سبسټډي په فی کیلو کې ورکوله. مونږ دې وخت موږ سره موجود هم بل دغه د دې ځمکې زمیندار، د دې ځمکې مالک، چا چې دا خواري کړې ده، چا چې نن دا یو دانه کرلې ده، او هغه نن د ګل په شکل کې راوتی ده هغه شی، نو هغه نه مونږ تپوس کوو چې دی کې دا تاسو په خیال باندې دا تاسو کړلي وروره ته مونږ دا دی ووایه د دې څه فایدې څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دې پیدې خو ډېر زیاتې نن سبا په بازار کې ډېر زیات ګران تیل د زمیندارو خو خاص خرچې سیوا هغه دي، د دې ډېر زیات پیدې یو څاروي ته کلو خوري، بل د غوړي وشي ډېر زیاته تیل وشي، د دې ډېر زیات پیدې دي.
خشاک وشي هر څه وشي ته برابر څه تاوان یې شته نه. جی بالکل تاسو د خبرې واورېدې د مقصد دا و چې موږ دا ډېر فایدهناک شی دی دا دغه چې کوم دی دا سورجمکي چې ورته موږ وایي سنفلاور چې ته موږ دا ډېر فایدهناک شی دی جی یو خو د دې دانې نه چې کوم دی نو موږ اوزي ښه اعلی قسمه تیل اوزي یو دا شو جی چې هغه تیل زموږ په کانو کې استعمالېږي او هغه تاسو ګورئ جی سنفلاور چې کوم دی دا یو څو ډالډا یو شکل کې جوړي ښه برانډ والا تیل چې کوم دی دا په پاکستان کې دا سنفلاور تیل دی جی د دې چې کوم دی د دې بیا چې د دې تاسو ګورئ جی دې نه چې کوم کل وزي چې کل هغه کل چې کوم دی نو هغه د زموږ ځناور لپاره هغه ځناور لپاره چې کوم د پيو په دا قیمت کې یا غوښې لپاره هغه ډېر فایدهناک شی وي جی هغې چې کوم لمحیات دي جی لمحیات هغه لمحیات چې کوم دی نو هغه د هغې نشلوما لپاره ځناور نشلوما لپاره ډېر فایدهناک وي جی او نو موږ هم تاسو ته دا خواست کوو چې نن زموږ په وطن کې یو غلغله ده یو دغه شروع دی جی د تیلو په شکل کې که هغه ته ما مخکې نه ویلې که هغه تیل په هر قسمه تیل پټرولیم کې یادو موږ او که موږ کوکینګ آیل پیدا کې یادو یو ویلوله شروع ده یو ډېر شوبه اضافه شوي ده نو که موږ هم دغه شان زمیندار موږ هغه فصلونه چې موږ کم د تیلدار فصلونه چې هغه تیل وځي چې هغه د موږ سرسو تیل هم یادو د شړشمو تیل شړشم ورته یادو او بل موږ دا یادو دې بله فایده دا ده چې دا ډېر په کم وخت کې لکه موږ د محکمه زراعت موږ ته وویلې چې دا په 190 دن کې چې کم دی 110 ورځو کې چې کم دی د 110 ورځې مطلب چې 3 میاشتې شو 3 میاشتې څه شي 3 میاشتې په ټایم پې نه بندېږي او دا په 3 میاشتو کې دا چې کم دی یو مکمل ډکې روزي نو موږ هم دا خواست کوو چې هغه فصلونه پکار چې موږ پرېږدو چې کم د ملک وطن دپاره فایدهناک نه وي او کم کې زموږ نسخان وي نو موږ هم پکار داسې فصلونه وکړو چې هغې سره زموږ د وطن چې کم دی دا لکه مطلب دی چې د دې خودکفیل شي د تیلو کې خودکفیل شي هغه شی چې موږ زموږ د زندګۍ کې دپاره ډېر پکار راځي نو دا تاسو ګورئ چې ښایسته ګل هم دی دې کې څه داسې دغه چې کوم دی هغه غوټۍ هم دي او به دا یو څو دغه وجي دا مونږ دا محکمه زراعت مونږ شکریه ادا کوو چې هغې مونږ ته دلته یو ښه نشندایي وکړه او دغه چې مونږ سره دومره تعاون وکړو او مونږ سره راغلو نو مونږ ستاسو په نوي پروګرام دپاره تاسو نجات غواړو د خدای په امان جي